تاریخ جوړ کو افغانانو، تاریخ جوړ کو پښتنو. څه شو هغه خلک چې ویلې پښتانه څه نشي کولی. راشئ که نه وګورئ د افغانستان ټیم چې اسټرالیا ورسره دوري میچونه نه کول، په دې وجه چې د افغانستان ټیم کمزوری دی او دومره خاص ټیم نه دی. نن هغه ټیم، نن د پښتنو هغه ټیم لاړی سیمی فاینل میچ دپاره، سیمی فاینل ته کولیفای وکړه. په تاریخ کې به دا خبره لیکلی کېږي او تاریخ به دا خبره چېرته هم هیره نه کړي چې اسټرالیا ته شکست، بنګلادیش ته شکست، نیوزیلینډ ته شکست، بیک ټو بیک میچونه ګټل او یو داسې ټیم چې چا ورسره میچونه نه کول. نن هغه پښتنو نړۍ ته وښودله، په پکتیا کې، په قندهار کې، په ننګرهار کې، په جلال آباد کې، په هر ځای کې د جشن یو سما ده. په افغانستان کې اخترونه کېږي، اخترونه بیک ټو بیک غټ اخترونه په افغانستان کې وشول. دا د افغانستان دریم څلورم اختر دی، دا د پښتنو دریم څلورم اختر دی چې بیک ټو بیک دغه اخترونه پکې کېږي. جذبات اوټ اف کنټرول دي، د افغانانو احساسات دغه خوشحالي اوټ اف کنټرول ده. الله دې وکړي چې دغه خوشحالي پښتنو ته بار بار میلاو شي. بار بار پښتنو ته دغه خوشحالي غواړم. ډېر زیات یو تاریخي میچ، ډېر زیات زبردست پرفارمنس د کرکټ په دنیا کې افغانانو پښتنو کو. زم چې نن به یو پښتون هم که چېرته کې خفه کېږي دا به منافقي. نن هر یو پښتون له خوشحالي کول پکار ده. زمونږ پښتانه دي، هغه کسانو پسې مه ځئ چې کم پښتانه پرېږدوئ پښتنو رايوځئ شي، مینه وکئ، ورورولي وکئ، په هر میدان باندې به بریا راوړو، په هر میدان باندې به میچ ګټو. نن تاسو افغانان وکتل، نن تاسو پښتانه وکتل چې څنګه زبردست شکست، ناقابل یقین میچ چې کم میچ د افغانستان د لاسو نه تللی و، افغانستان دغه میچ بایللی و، خو د الله په مهربانۍ سره، د الله په مدد سره او د دغه ځوانانو په مټو په زور سره د افغانستان دغه میچ د بنګلادیش نه وګټو. دې ته مه ګورئ چې دا کس دی او دا هغه کس دی، دې ته ګورئ چې دا پښتون دی، تم پښتون یې او زم پښتون یم، پښتون به پښتون سپورټ کوي. هغه خلکو ته مه ګورئ چې اختلافات خورئ، هغه خلکو ته مه ګورئ چې هغه نه پوهېږي څه د افغانستان ناپوهه کس، څه زموږ د پاکستان ناپوهه خلک چې تاسو د هغې سره ژبه وهئ، تاسو د هغې سره خبرې کوئ، نو بیا ستا هغه کې فرق څه شو؟ هغه ناپوهه خلکو ته به ته وایې چې پښتانه د دې یو لاس ګوتې دي، دا ټول یو شان پښتانه دي، په دې کې څه نشته. د پښتون په ګټه به خوشحالېږو، پښتانه به ټول رايوځای کېږو او نړۍ ته به ښایو څنګه چې نن افغانانو ورونو وښودله. ډېر زیات ورته مبارک وي. افغانستان کې چې څومره هم ولایتونه دي، هغه ټولو ولایتونو کې چې څومره هم پښتانه دي، ټولو ته مبارک وي او ټولو پښتنو ته دغه بریا ډېر زیات مبارک شه. سیمی فاینل ته لاړې د افغانستان لوبډله. دعا کوئ چې الله پاک افغانستان لا په سیمی فاینل کې د ساوث افریقا خلاف بریا ورکړي او لاړ شي ډایرکټ فاینل ته او د فاینل نه بعد د فاینل هغه میچ هم وګټي او خپل پښتنو ته دغه د خوشحالۍ تحفه ورکړي. ډېر زیات خوشحاله یم. دا خوشحالي دې ټول ته مبارک وي.